دا لور د کپړې ناپ دې کړې پې خوشحالې سوی په دې موقع اختر له دې ولې نه وې اخیستې نه مې کړی خوشحاله کوم د مو خدا په هیل کې نو تاسو باندې سودا هم دې وړو دا مو حضرت خان صاحب دا دې یو ماشومې ته کپړې مې درکړې دا ورته ډېره خوشحاله دی انشاءالله سلسله مخ کتونکو لب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق دغه بې وسه خلکو له غوړي ورکوي چاولې ورکوي چینی ورکوي اوړه ورکوي الله ګواه دې وخت کې روژه ماتي ته دومره کم وخت پاتې خو دغه انتخابي مجبوره زنانه چې دلته ناست دي چې موږ به څه ناڅه نن کور ته وړو دا یوه مور ده له دې خوشحاله مورکې کوم ځای یې مومندو مومند یې دلته اوس سبا دې ورځ راغی مومندو کې کوم ځای غلنۍ د غلنۍ دلته کوم ځای کې اوسېږي د محمودآباد کې اوسېږي محمودآباد کې اوسېږي محمودآباد کې څو بچي دي 4 هلکان دی او یو نجلۍ 4 هلکان او یو نجلۍ او خاوند دې څه کار کوي پات شوی دی نو دا هلکان دې څه مزدوري نه کوي اوس دوه دې څه یو برکون یې دی واړه دي لا صحیح دا والا وړیم والا چینیم والا شابه خطا سوجي کوم ځای موږ سړډیرو یو سړډیرو سویم ځل دی دا مې لومبي ځل دی اوس دا خبر شوم دغه شان دي سوداګانې راغلي ما یې ورګه چې ورشم چې دی د سړډیرو یې دېشتره دی کونډې مالله لومبي ځل راغلي لومبي ځل الله گواه ها دا والا شاه تاسو زور یا زو کندي سویم ځل دی دا زما دریم ځل شو دریم ځل شاوله شاه تاسو چینی نه راغلی سویم ځل دی دا دریم شاوله شاه کل راځه تاسو د ډاګې نه راغلم کونډې ما دا مې دویم ځل دی دویم ځل دی شاوله همغې ته شل تاسو دي دا چینی یم یو دا دویم ځل دی چینی دویم ځل مې دی چینی دا مې دویم ځل دی دویم ځل دی شاه زه د کاڼې ورم سویم ځل دی مونږ دلته کې زه راځو هر کال هر سره تاسو کاڼې ورنه څومره وخت راځي د 2-3 کالونو زه راځو خوشحاله دي ولنه شابه تاسو مونږ کاڼې ورو یو کلی نه ستاسو له بچی دي زما 5 جنا کې دی یو لکته او زه راځو دلته دا سر 15 کال وشو د دې ځای نه مونږ ته تاسو نه وتلم واله شاب ګرانو کتونکو پړم غواړي چې ډېر صبر لور کو خو هر سړی د خپل جیب پورې پړ دی بیا خلکه دا تور سره چې دلته راځي او دی روژه ماتي ته لږ وخت پاتې چې اخلي پخلي وکړي او کنه دا دلته کې روژه غوړو ته انتظار کوي خدای دې څوک نه مجبوره کوي دا هغه انتخابي محتاجه خلکه دې در ته راځي پړم وایي چې دونه سوله ورکړو چې بس ټوله روژه عبادتونه کول خو زمونږ نن لکه روژې وي نو هغه پکې راشي په دویم درېیم ځل روژې اوسي نن پکې غوړي دي نن پکې وړه دي نن پکې بل سیستم دی دغه روان وي انشاءالله سلسله مخ وړاندې موضوع منه کتونکو دغه رمضان المبارک دغه رمضان پیکج الحمدلله لب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق لګیا دی مننه کوم د حضرت خان صاحب د دوبۍ د غرور دلته خلک راځي وړو غوړي وړي په 400 روپۍ باندې کم نه کم د غوړو ګوتی ده هغه شانتې وړم ګران دي 2 راځي 3 راځي 4 راځي پکې جمع شي نو موږ وایو چې به زر زر رخصتو دا د روژې په اولنو ورځو کې راغلی وه که نه د کوم ځای د یخ کوي او څو بچي دي سالو ورو 2 هلکان 2 جنکۍ او خاوند یې کله وفات شوي خاوند مې 4 کالو شو 4 کالو شو نو ګټه وټه یې څه ده ګاونډیانو کره کار کوو بس ورو راله لږې شان پیسې راکوي هغې باندې وړو ته دغه کوو خدمت باندې خپل بچي راکوې پای خدمت خپل وخت په بازار د بچو لا اخیستي نم دی اخیستی ولې پیسې داسې نشته لا نو ورور لا نه دي راکړي په هغه راکړي بیا به له واخلو لا ورځ به خو شته ورځ به شته خو درې نه کړې بیا دلته راولې چې ولې والو صحیح ده زه د چارسري یم په شلمه روژه راغلې یم او شلمې روژې نه مخکې او د هغې نه م راغلې موډره ته مې لږ شو اوسه پورې وشو او اوس دا دې بیا رالمه تسبیح جوړو بس په هغې کار چلو 2 بچي مې دي یو مې بوډۍ مور ده خاوند هغه مړ دی 10 کالو شو نو ګټه وټه ستا سره نو بس زما دغه ده بس دغه تسبیح جوړو وو دغه خرڅو بس دغه 200-300 روپۍ دی خو خپل ټیم دی پې دغه پاس کوپي دې ځای نه خوشحالې او د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحالي تاسو هر څه راکړي دي الله رله ژوند درکړه دې کامیاب کړه صحیح دا اول انشاءالله نور به مو شي ښه ګرانو کتونکو دا سلسله روانه موږ سره